بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزتمندو. ان شاء الله تاسو ټول به خوشاله یې. عزتمندو، الله پاک مونږ له ډېر زیات نعمتونه راکړي دي او په مونږ ډېر زیات احسانات کړي دي، خو بعض اوقات زمونږ اعمال داسې وي چې د هغې په وجه الله پاک زمونږ نه ناراضه شي او مونږ باندې مختلف قسمه عذابونه او داسې نور سختې یا ګرانې مسلط کوي، او کله کرونا یا کله یخني ډېره وي، کله ګرمي ډېره وي، او کله یو څه کله بل څه. او د کوم مقام کې چې زه ولاړ یم دا فصل دی د ګنو، او دلته کې سوران پیدا شوي دي، حالانکې دا سوران خو ډېر مخکې نه دي او ختمېدو والا نه دي. تاسو ته به دا پټۍ داسې لاندې ښکاري او سمې دا د راکنستی دی، او دا خو د پټي سایډ دی او کیدای شي دننه دی کې هغوی یعنې سوران اوسي، او چې کله مو بخر وشي یا داسې نو دا ډېر زیات راکنستل کوي او فصل ډېر خرابوي. تاسو ته زه د دې تباهي ښیم. امید کوم چې د ویډیو کې به ښکاري. دا مکمل راکنستی دي او دا ګني خو تاسو ته ښکاري دا د رغي دي، مطلب رنګي دي، او د دې نه ډېره ګني کم مات شوي او خلکو ته هغه وړي دي. دا تاسو وګورئ، دا پټي دا سایډ دی او کم از کم زه یم چې دی کې به یو پور یا نیم پور داسې خراب کړي یو، مکمل یې دا ځای خراب کړی دی، بیا ترې راګني خلکو چلولي دي. او دا خو د فصل سایډ دی او چې دننه دوی ډېر زیات تباهي کړي یو، هغه خو تاسو ته زه اوس نشم ښودلی، دا پټۍ لږ خټه دی نو ډېر زیات تباهي کړي یو. او که تاسو دلته کې وګورئ نو د زمیندارانو او غریبانو ته ځای په ځای باندې دا پلاستیکې ځوړندې کړي دي او سپین کمیسونه، دا وګورئ سپین کمیس یې ځوړند کړی دی او د دې پاڼو نه یې ورته سر یا ټوپۍ جوړه کړې ده. دا دې دپاره وي چې د شپې دا سپین کلر وایټ کلر دا لږ داسې وي چې ښکاري نو خلک وایي چې د دې د یرې دا سور نه راځي. دا ویډیو کولو مقصد دا دی چې زموږ په دې پیج کې څوک داسې وي چې هغه پوه وي او موږ له مشوره راکړي چې د دې عذاب نه به موږ ځان څنګه خلاص کړو، خو دا به پکې نه وایي چې بس راوي به نیسو او په انګریزانو به یې خرڅ کړو، ځکه یو خو دا حرام کار دی او بل رانیول ډېر ګران کار دی انتهایی. تاسو ویډیو وګورئ او کمنټ کې موږ له مشوره راکړئ چې د دې عذاب نه موږ ځان د زمینداران ځان دې په اسانۍ سره خلاص کړو. ویډیو تاسو وګورئ، الفاظو کې کمی بیشي د هغې دپاره انتهایی معذرت غواړم. تاسو چې کوم ځای یې الله پاک مو خوشحاله ساته، مونږ دعا کې یاد ساتئ او د خپل ځان خیال ساتئ. والسلام.